السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، دا یو څو تصویران ګورئ تاسو سره شیر کوم او په دې باندې تاسو د شیر ته مو ګورئ چې څومره کسانو دا شیر کړی دی. مخې ته 5000 41000 1,22,000 او نور په زرګونو باندې دا پوسټونه دي. دا خو زما مخې ته یو څو راغله. نو ګورئ مسلمانانو چې کله روژه رانږدې شي داسې قسمه پوسټونه به ستاسو مخې ته راځي چې د روژې اوله خوشخبري چا ورکړه هغه انسان باندې جنت واجب شو، جهنم پې حرام شو، او دا د نبي علیه السلام حدیث دی. نو ګوره دا خبره واورئ. بار بار علما کرام دا بیانوي چې ګوره داسې پوسټونو هېڅ قسمه تعلق د شریعت سره نشته دی، نه دا حدیث دی، نه چېرته ضعیف حدیث دی، نه د صحابي قول دی، نه چېرته د تابعي قول دی، نه د امام قول دی، نه د شریعت کې د دې څه اصلیت موجود دی. لہذا تاسو ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی چې داسې پوسټونو د شیر کولو نه اجتناب وکړئ، ورنه د دغه حدیث لاندې به تاسو راشئ چې نبی رسول الله فرمایي چا چې په زور په ما باندې دروغ وتړل د یوې خبرې او هغه معنی کړي نو په خپلو لاسو باندې ځان له په جهنم کې ځای تیار کړه. نو داسې نه چې په ناپوهۍ باندې مونږ ځان له په خپل لاسو په خپله په جهنم کې ځای تیار کړو. مونږ په تمه د ثواب په یو چې مونږ ته به ثواب میلاو شي، الټو مونږ ته عذاب میلاویږي. نو ګوره بې سوچه بې تحقیقه بې دلیله خبره چې د شریعت سره د هغې تعلق وي هغه شرعي خبره او یا ورته څوک حدیث وایي یو ملا دې ورته ولینی خو چې هغه بې تحقیق او بې دلیله یې که نه نو هغه مخې ته مه شیر کوئ. اجتناب وکړئ د داسې خبرونه. چا به ویښته شیر کړي او هغه به یې نبي علیه السلام ته منسوب کړي چې دا د نبي اسلام زلفې دي او مخکې شیر کوي. څوک به دره کریمه به درته راولېږي وایي به چې دا 10 کسانو ته ولېږه او 100 کسانو ته ولېږه او تا ته به دا خوشخبري میلاویږي، که ودې نه لېږله تا ته به بیا چې کوم دی نو نقصان میلاویږي، بیماري به راځي وغیره. هېڅ قسمه تعلق په دې خبرو نشته دی په شریعت کې. د دې نه اجتناب وکړئ، د دې د مخکې د شیر کولو نه ځان وساتئ، احتیاط وکړئ. د اسلام سره تړلې یوه خبره چې په هغې کې مسلمانانو احتیاط کول پکار دی. نو ګوره دا مسلمانانو شیر کړي دي دا پوسټونه. د دین اسلام متعلق چې صحیح پوسټ وي که نه او صحیح خبرې یې چا کړي نو هغه خلک دومره نه شیر کوي. لکه دې ته وګوره چې دا کم غلط او منګړت د ځانه جوړ کړی شوې خبره د نبي سم ته منسوبه ده دا خلک شیر کوي. نو ګورئ مسلمانانو مونږ له احتیاط کول پکار دی. دین اسلام مذاق نه دی، ټوکې نه دي چې دا مونږ په غیر د تحقیق او په غیر د دلیله داسې مخې ته شیر کوو. نو دا یو پیغام ډېر ضروري دی ټول مسلمانانو سره شریک کړئ چې یاره د روژې متعلق د مخکې پیشنګویي چې څوک ورکوي حدیث ورته وایي دا بالکل بې بنیاده خبره ده، منګړته خبره ده، هېڅ قسمه حواله په دې باندې نشته دی. لہذا دې د خبرونو اجتناب وکړئ. داسې نور تبرکات خلکو ولا نمونه د تبرکاتو ورکړي او نبي سم ته منسوب کړي، صحابو ته منسوب کړي او دا مخې ته شیر کړي. نو لہذا د هغې د شیر کولو نه بالکل اجتناب وکړئ، سکوت پې وکړئ، نه شیر کوئ، نه ورله لایک ورکوئ، بس اګنور کوئ. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته په دین اسلام باندې صحیح د پوهې توفیق راکړي.